کورونو کې اختلاف ولې پیدا کیږي؟ زموږ علما وایي چې د اختلاف اسباب اصل کې لس اسباب دي. 15 په سړي کې دي او 15 په ښځو کې دي. که یو سړی دا 15 اوصاف او 15 صفتونه ځان کې پیدا کړي، د کور کې د بیبي سره اختلاف بالکل نه راځي. که ښځې ځان کې 15 صفتونه پیدا کړو، اختلاف د میړه سره نه راځي. اول نمبر سبب او وصف په سړي کې دا دی چې دی به عقلمند دي، هوښیار به موقعشناس به دغه وخت د زورنې دی، دغه وخت د خندا دی، دغه وخت د خوشحالۍ دی، دغه وخت د خاموشۍ دی، دا وخت د خوراک دی، دا وخت د چکاک دی. دا هر وخت د هر کار لپاره خپل خپل وخت مقرري. خو چې کله کله عقل کمزوری شي، دنه بیا دا امور ګډوډ شي، یو بل سره ولخري. نو سړی عقلمند پکار دی. څوک چاته لور خور ورکوي او خپلولي ورسره کوي، نو د هغه اول عقل کتل غواړي چې دی هوښیار دی که نه دی، ده کې چې دی نو څومره عقل دی. که خمقل سړی و، عقل یې کمزوری و، لوپر و مثلا، فضول خرچ و او نور چې دی غلط ګرځېده، نو بیا داس هلک سره خپلولي نه ده پکار، هغه ته لور خور ورکول نه دي پکار. نو اول سبب د اختلاف هغه قمقلتوب دی. عقل چې سړي کې وي بیا هېڅ اختلاف نه راځي. دویم نمبر په سړي کې صفت دا دی چې دی به سخي وي. الله تعالی فرمایي الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. د سړي مرتبه د ښځې نه ولې لوړه ده؟ ځکه سړی به سخي وي. باید سړی سیرت صاحب ډېر بخیل کور ته یو شی راوړي، سار خو مې بوره راوړې وه ولې ختمه شوه، اوړه مې راوړي ولې ختم شو، رومیان مې راوړي ولې ختم شو، غوړي مې راوړي ولې ختم شو. دا امور د بخل سره تعلق لري. دا د دې سړي د مقتضا نه خلاف دی. نو سړی به وي سخي. دې وجه نه که فکر مو کړی زموږ او ستاسو دا جیبونه دا د دې کمیس مخې ته پراته دي، د دې دا معنا ده چې سړی به منفق وي، خرڅ کوونکی به وي، نو روپۍ به زر راخلي، مصرف اسانه به وي. نو یو سبب چې دی هغه د اختلاف دا بخل دی چې په هر شي کې دی سختي کوي. جناب سیرت صاحب د نومونو کې کاري، بیا انشاءالله یو موضوع په دې برابره کړو چې نومونو کې څه کمال دی. دا کور چې دی فارسۍ کې اړون ته وایي، خو فارسي باندې نه پوهېږم، خو دا معنا مې زده کړې چې کور اړون ته وایي. اړون ته سیرت صاحب که دا ټوله دنیا راوړي، دی وایي هېڅ نه دي راوړي. موږ او تاسو چې واده کړی دی، زما هغه وخت کې ګیره نه وه او ما واده کوو، او اوسه پورې دا د سپین ګیره شومه، دا اوس یې راته وایي چې رومیان راوړه او الوګان راوړه، خو لیکن زمونږ هغه کور پوره نه شو، ځکه د دې نوم کور دی، دې ته مېلمه راځي، دې ته خپلوان راځي، دې ته دوستان راځي. نو سړي لپاره دا مناسب نه دي چې په هر شي کې کار ولري، دا ولې ختم شو، دا ولې ختم شو، دا ولې ختم شو. نو دویم سبب د اختلاف دا دی چې سړي کې بخل پیدا شي، نو سړی په کار دا دی چې دا سخي وي. دریم نمبر سبب دا دی چې سړی په کار دا دی چې عفیف وي، پاک دامن. څه معنا؟ پردیو ښځو پسې نه ګرځي، لکانو پسې نه ګرځي، بې ځایه اجورو کې نه کښېني، او خپل کور ته کور ووایي، خپلو بچیانو ته بچیان ووایي، خپلې بیبي ته بیبي ووایي. که سړی بد دامن و، پاک دامن نه و، او د ده کردار او سیرت غلط و، ښځو پسې ګرځېده، سړی هلکانو پسې ګرځېده، ژوند یې خراب و، نو ضرور د ښځې هغه سره کله لګېږي، هغه سره خو بیا خامخا اختلاف راځي چې ستا ژوند خرابه دی. نو دا درې سبب سړی به عفیف وي. څلورم نمبر دا چې سړی به د خپلې پاکۍ لحاظ ساتي، کالي به پاک اغوندي، غسل به کوي، مسواک به استعمالوي، او بدن به چې دی پاک ساتي، عطر به استعمالوي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وایي زه خپلې بیبي ته ځان داسې ښایسته کومه لکه ښځه چې سړي ته ښایسته کوي. اوس که یو سړی داسې چې د هغه مسواک نه استعمالوي، د خولې نه بوی سي، یا د خرګونو نه بوی سي، یا د بدن نه بوی سي، یا خاورې په ګیره کې دي، په سر کې دي، د پاکۍ لحاظ نه ساتي، نو بیا هغه سره د خپلې بیبي طبیعت نه برابر، ځکه چې سړی کم خواهش کوي خو ښځه مغسې وایي. نو دا څلور اسباب شو. پنځم نمبر سړی په کار دا دی چې د ښځو په کار کې کار ونه ساتي. سیرت صاحب که موږ تاسو فکر کړی زموږ په کور کې دوه دروازې، یوه دروازه کوټې ته لګېدلې او یوه دروازه یې باندې حویلۍ ته لګېدلې. د دې دواړو دروازو خپل مقصد دی. کومه چې کوټې ته لګېدلې ده، د دې مقصد دا دی چې د ښځې او د مېړه په منځ کې کوم اسرار او رازونه دي، دا د باندې حویلۍ خلکو ته ښکاره نه شي. دا کوټه کې بند دي. د دې دروازې مقصد دا دی چې دا به بندې. کومه چې غټه دروازه ده، د دې مقصد دا دی چې د دنیا د ژوند دوه قسمه امور دي. یو داسې امور دي چې هغه د تجارت سره، د کسب سره، د قانۍ سره، مزدورۍ سره، وظیفې سره، د روپیو ګټلو سره، معاش سره تعلق لري، نو هغه د سړي کار دی، هغه د دې غټې دروازې نه باندې کار دی. دویم نمبر داسې امور دي چې هغه تدبیر المنزل ورته وایي، چې د کور نظام دی، دا کاسه ده، دا پیاله ده، دا دسترخوان دی، دا چینک دی، دا ترماس دی، د دې امورو تعلق د ښځې سره دی. نو ښځه به بیا د سړي په کار کې کار نه ساتي چې کم د غټې دروازې نه باندې کم امور دي، او کم امور چې د غټې دروازې نه دي، دې کې به سړی کار نه ساتي. د دې پاچا ښځه ده، د دې پاچا ښځه ده. سړي ته وي پیالې راوړه، وړي به، که سړي ته وي کاسې راوړه، کاسې به راوړي، که ورته وي چینک راوړه، چینک به راوړي، که ورته دسترخوان راوړه، دسترخوان به راوړي. که فرضاً یو سړی کور ته راغی، یو ځای کې بستره پرته ده، دې به هغې سره کار نه ساتي، کېدای شي هغه ښځه بل ځای کې مصروف وي او هغه اراده ده چې هغه برابره کړي، خو لیکن موقع ورته نه ده پیدا، ځکه چې د کور کارونه خو انتهایي ډېر دي. نو د ښځو په کار کې به سړی کار نه ساتي، او هغه سړی چې د ښځو په کار کې کار ساتي، پیالې سره د ده کاري، کاسې سره د ده کاري، او چینک سره د ده کاري، بسترې سره د ده کاري، د کور سره یې کاري، نو بیا د دوی په منځ کې ضرور اختلاف راځي. نو زموږ علماو د استادانو نصیحت مو دا دی چې کله سړي کې 15 صفات راغله، یو د عقلمند،
دویم نمبر چې دی پاک دامنو او دریم سخي و څلورم د بدن پاکۍ لحاظ ساته پنځم د کور په کارونو کې کار نه ساته د هیڅ کله د کور والا سره اختلاف نه پیدا کړي نو دا خو پنځه صفات د سړي وو پنځه صفات ښځه کې پکار دي بیا اختلاف هیڅ کله د سړي سره نه راځي اول نمبر دا دی چې ښځه به عقلمند دی هوښیاره به او هغه عقل چې د سړي کوم کار کوي نو دغه د ښځې هم دغه عقل کار کوي پکار دا دی چې دا موقع شناس دی په کوم شیونو باندې چې د دې میړه خفه کېږي پکار دا دی چې خبره ونه کړي هغه اعمالو نه ځان وساتي کم چې د دې په منځ کې سبب د خفګان جوړېږي ښځه که قمقله وسیرت صاحب نو بیا ژوند ورسره نه تېرېږي قمقله دا ده چې د هوښیارې ښځې چې دي هغه د میړه د کالیو خیال ساتي دغه د کالیو وخت دی پکار دا دی چې کالي وتوي دغه د غسل وخت دی پکار دا دی چې اوبه تیاري دغه د میلمنو وخت دی بیا دا میلمانه خپل مراتب لري د کمزورې میلمه وسط میلمه اعلی میلمه د هغې موافق ورته خوراک تیار کړي او د عزت جوړ شي داسې د ماشومانو تربیت کې هم نو کله چې ښځه عقلمنده وه بیا د دوی په منځ کې اختلاف هېڅکله نه راځي او که دا قمقله وه او میړه ورته یو غوسه وکړي د مور او پلار ته رسوي د ورونو ته رسوي بیا د دې کور خبرې هلته وړي بیا د هغې کور خبرې دلته راوړي دا د هوښیارې ښځې کار نه وي دا خو بیا دوه کورنیو په منځ کې د اختلاف پیدا کوي نو د اختلاف دا شپږم سبب دا دی چې دا ښځه هوښیاره نه وي نو ښځه به عقلمند دی دویم نمبر صفت په ښځه کې دا دی چې دی به بخیله وي سړي کې خو د سخا صفت دی هغه باید سخي خو ښځه به بخیله وي د میړه د مال لحاظ به ساتي یو عالم لیکلی دی چې ما یو ښځه ولیدله په خوب کې جنت کې ګرځېدله وایي ما ورته ویل چې پس کوم عمل باندې خدای پاک جنت ته راوستی راته ویل زه یې په سوکي راوستم مې سوکی کوم شی دی وی چې کله به ما په دې نغري کې ترکاري یا اوبه چای تیارې کړې نیم لرګی به سوځېدلی او نیم لرګی به پاتې و نو ما هغه همداسې نه پرېښوده هغې باندې به مې اوبه واچولې چې آینده کې به دا نیم لرګی بیا کار وکړي دا زما د میړه مال دی چې بې ځایه استعمال نه شي بیا الله تعالی راته وفرمیل چې تا د میړه دومره قدر د مال کړی دی نو جنت ته ځه نو ښځه کې به بخلي د میړه په مال به خفه کېږي بې ځایه بوره توی نه شي بې ځایه اوړه توی نه شي بې ځایه مالګه توی نه شي اور کوتۍ خرابه نه شي اور خرابه نه شي لرګي ونه سوځېږي دی به د میړه په دې مال باندې دا خفه کېږي چې دا خفه شي نو بیا د دوی په منځ کې اختلاف نه راځي ځکه چې هغه بیا لږ خرچه چې دی د ډېر وخت لپاره کار کوي د ډېر وخت لپاره کار کوي او که نه ښځه سخی وه نو سیرت صاحب دا خو چې بادشاه هم شي بیا ورسره نه شي ټینګېدلی ځکه چې هر څوک راځي او دا ورته شوینه ورکوي اکثر زمونږ او ستاسو ښځې داسې سخی وي چې د پلار کور نه څوک راشي که نه نو بیا د دې میړه د کور نه پوره یو پنډ ورته تړي ویلې خورګانو ته هم ورکوي پلار ته هم ورکوي ورونو ته هم ورکوي نو بیا هغه سړی په هغې ځکه خفه کېږي چې خو غریب وي په ډېر تکلیفۍ او په تکلیف او مشکل باندې دغه مال او پیسې ګټلي دي دلته ښځه سخی ده نو دې دغه تاوان وکړو نو ښځه به سخا کوي خو په خپل مال کې زموږ فقها وایي که ښځه صدقه ورکوي نو د میړه طبیعت ته به ګوري که د میړه طبیعت یې سخت و نو بیا ښځې دپاره په کور کې صدقه ورکول حرام دي نه به ورکوي او که طبیعت یې درمیانه و بیا به هغسې درمیانه صدقه ورکوي که طبیعت یې د سخا و نو بیا خیر دی که دی دیم لږه سخا وکړي نو خیر دی د میړه حالت ته به ګوري نو دویم صفت په ښځه کې دا دی چې دا به بخیلی چې سخی وي نو بیا د دوی په منځ کې اختلاف راځي دریم صفت دا دی چې ښځه به عفیف وي څه معنا پاک دامنه به وي داسې به نه کوي چې نورو هلکانو سره ربط ساتي او بې پروا کینی یو ځای کې یا میلمانه ورکره راشي او په کوم شیونو باندې میړه خفه کېږي تر زامنو ته ماما زامنو ته لاس ورکوي حیا یې کموي نو بیا د دې دا سبب د اختلاف دی څلورم نمبر صفت دا دی چې ښځه به د پاکۍ لحاظ ساتي زموږ او ستاسو ښځې اکثر په کورونو کې دا مشکل چې په کور کې دا اوسېږي نو خیرن کالي اغوستي او سر یې تړلی او کالي چې دی هغه ټول ککړي او بېکاره او که دې ورته ووایي چې واده ته ځو او یا دې پلار کره بوځمه نو درته وایي چې مخکې به دې ویلي وو که نه نو 3 ورځو کې هغه بیا نه تیارېږي هغه لګیا یو ځان برابروي او حالان کې دا بند دي په شریعت کې د شریعت مسله دا ده چې ښځه د کور نه وځي حسن به کموي حسن به پټوي کالي به کمزوري اغوندي او بدن به پاک نه ساتي خوشبویي به نه لګوي خو چې کله د میړه په کور کې وي نو دی به دا به بیا حسن ښکاره کوي نو اکثر اختلاف د دین هم جوړېږي چې یو ښځه خیرنه ده یو ښځه چې دی نو هغه خراب کالي اغوندي د خپل ښایست خیال نه ساتي ای باندې ساتي او په کور کې نه نو دغه د سړي بیا زړه ترې ورو تورېږي نو سړی د به نورو ښځو سره ولې ربط ساتي چې دلته کور کې نظام خرابه دی نو او څلورم نمبر صفت دا دی چې ښځه به د خاوند د مال خیال ساتي حافظات للغیب بی او پنځمه دا چې مدبرة للبیت بی د کور د امورو انتظام به برابروي نو خلاصه دا ده زه په خپله دې خلکو ته په دې تقریرونو کې وایم چې 5 صفتونه سړي کې پیدا شو او 5 صفتونه په ښځه کې پیدا شو او په دې عملو کې د دوی په منځ کې اختلاف راغی زه ذمهوار یم تاوان ما ته ورسېد سړی به یو عقلمند وي دویم نمبر به سخي وي دریم نمبر به پاک دامن وي څلورم به د پاکۍ خیال ساتي پنځم به د ښځو په کار کې کار نه لري سړي کې ښځه کې 5 صفات په کار دي یو به عقلمند دی دویم به بخیلی د خاوند په مال به خفه کېږي دریم به عفیف وي بې ځای حرکتونه به نه کوي څلورم د خپل بدن د پاکۍ لحاظ به ساتي پاک به ځان ساتي پنځم نمبر دا د میړه د کور انتظام امورو د هغې دپاره به فکر کوي کله چې دا 5 صفات سړي کې راغله 5 صفات ښځه کې راغله او د دوی په منځ کې اختلاف پیدا شو زه ذمهوار یم اوس هم وایم چې زه ذمهوار یم دوی باندې څوک کوړې نه کوي سیرت صاحب په شیخ صاحب دغه 5 صفات که دواړو کې وي دلته یو دریم قوت چې هغه د منځ ته راځي جنجال جوړوي په کور کې نه خو دریم قوت ما جواب وکړو چې عقلمند دي
نو عقل د هغې دفاع کوي عقل ورته وایي چې د ما د دې ښځې ژوند دی او زموږ ټول عمر ژوند دی ستا د درېمګړي څه کار دی چې زموږ ژوند خرابوي هغې سره هغه داسې خلک دي چې بیخي دلیل نه مني نو دلیل نه مني نه یو دفاع ده یو تعارض دی بله تعارض خو هغه وخت کوي او دوی به دفاع کوي ورته چې موږ ستا خبره نه منو حق کوي وایي حق مې کړی ګورئ که نه سیرت صاحب که فکر مو کړی د انسان غوږونه دوه دي بله او ژبه یې یوه ده دماغ هم یو دي بله دا ولې انسان به اوري دوه خبرې خو کوي به یوه یو خبره په دې به اوري یو به په دې واوري منځ کې فیصله مازغه کوي بله بیا به عمل په یو باندې کوي دا د عقل تقاضا ده بله نو په کار دا دی چې ښځه یا میړه د خلکو نه داسې خبرې واوري چې دوی پې ژوند خرابېږي د دوی پې زندګي خرابېږي نه ښځه هغې ته غوږ کېږي او نه سړی هغې ته غوږ کېږي بلکې زما په نظر باندې که دوی ورته صحیح جواب وکړو بیا آینده کې هغوی تعارض هم نه کوي وایي چې دوی خو زما خبره نه مني نو سیرت صاحب دلته اوس مشکل دا دی سړی وایي دا پنځه صفات به سړي کې څنګه راځي ښځې کې به پنځه صفات څنګه راځي دې لپاره یو ملاک پکار دی بله عربی کې ورته ملاک وایي پښتو کې ورته لاک وایي بله. زه به یو اسانه مثال درکړم بازار ته چې سړی لاړ شي بوره والي دا بوره بوجۍ چې دا سر کې تار لري بله که دا تار چا راکش کړ او خوله یې خلاصه شوه دا بوره بیا کور ته نه رسېږي ټوله توی دا وړه نه رسېږي دا وریجې نه رسېږي داسې د اعمال هم یو ملاک لري بله دا پنځه صفتونه به سړي کې کله راځي چې دیندار وي ښځه کې به کله راځي چې دیندار وي دین د دې ملاک دی لکه دا خو زموږ د شریعت او د دین مسایل دي کله چې سړی دینداره شو د خدای پاک نه وویرېده دی خپله خود به خود په دې پنځو عمل کوي که ښځه دینداره شوه د الله تعالی نه وویرېدله خود به خود په دې پنځو صفاتو عمل کوي دا موږ ته مشکل دا دی چې موږ د دین نه لري سړي هم د دین نه لري دي ښځې هم د دین نه لري دي نو موږ ته دا مشکلات دا شیونه جوړوي کله چې دواړه دینداره شو او رابطه مو د خپل رب سره پیدا شوه دا صفات خود به خود راځي ښځه کې هم راځي سړي کې هم راځي سیرت صاحب دا د مو ستا د موضوع دوه خبرې شي اسباب د اختلاف